جی ګرانو کتونکو په لر او بر کې تاسو ته وایو هرکلی نن به تاسو له مونږه یو درې څلور خبرونه چې کوم دي نو هغه د ناامنۍ یا د امنیت حوالې سره مونږ تاسو له درکو. وړومبی خبر چې کوم دی نو هغه په پېښور کې که تاسو ته یاد شي نو په 30 جنوري باندې په پېښور پولیس لاینز کې دماکه شوې وه او هغه دماکه چې کوم وه که تاسو ته یاد شي نو په پېښور پولیس لاینز کې دننه په یو جومات کې شوې وه چې په کوم کې زیاتره پولیس اهلکارانو په هغې کې 100 کسان چې کوم دی نو هغه په شهادت رسېدلي ول. د 53 پورې په هغه ورځ باندې بیان راغی د آفیشلز چې 53 کسان چې کوم دی نو هغه زخمیان شوي دي په دغه دماکه کې. د دغې دماکې نه بعد کو تاسو خیال کړي ډېر سوالونه راپورته شول چې آیا پولیس لاین ته څنګه خودکش حمله کوونکی ورورسېد او بیا د هغې نه کو تاسو خیال کړي یو ویډیو راغله او په هغې کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی نو په موټر سایکل تلو هغه سی سی ټي وي فوټیجز به ستاسو یاد شي نو په هغې متعلق بیا دا ویل کېدل چې دغه کم کس چې د پولیس په وردی کې دی نو هم دغه چې کوم دی نو خودکش حمله اور و. خو بیا سوالونه دا راپورته شول چې ګنې په دې کې په پولیس لاین کې دننه هم د دوی سره کوم سهولتکار شته دی ځکه چې دغه خودکش حمله اور چې کوم دی نو ریپورټډلی هغه په دغه پولیس لاینز کې پاتې شوی و. سو ټایم یې هم تیر کړی و یعنې څو ورځې تېرې کړې وې او د هغې نه بعد چې کله بیا د جمعې ورځ وه نو په دغه جومات کې چې کوم دی نو هغه چاودنه وکړه. بیا د هغې نه بعد پکې داسې وشول چې پولیس چې کوم ډپارټمنټ دی محکمه چې کوم ده نو هغې مکمل د هغې تحقیقات شروع کړل او دوی ته بیا هغه انسایډر یعنی په دې پولیس لاینز کې دننه چې کوم کس دوی سهولتکاري کړې ده د هغې تلاش و. بیا څو ورځې وړاندې د دې حملې ماسټر مایند عمر چې کوم دی نو هغه ګرفتار کړی شو. بیا د هغه نه هغه انکشافات وکړل او انکشافات چې کله وکړلو نن په هغې کې پولیس ذرایع دا خبر ورکوي چې ولی چې کوم کس نومیږي هیډ کانسټیبل دی په پېښور پولیسو کې نو ولی نومي هیډ کانسټیبل چې کوم دی نو هغه ګرفتار کړی شو. هغه د بي آر ټي کوم سټینډ چې کوم دی کوم باندې چې بي آر ټي ته خلک ودرېږي چې سفر کوي په بي آر ټي کې په دغه ځای کې هغه ولاړ و د هغه ځای نه ګرفتار کړی شو. پولیس ذرایع دا هم وایي چې د ده ورور چې کوم دی نو هغه هم نیولی شوی دی په حراست کې دی. نو یو خو دغه وا چې هغه عمر نومي ماسټر مایند چې ونیولی شو نو هغه دغه انکشافات کړي ول او د هغه انکشافاتو په رڼا کې اوس پولیس وایي چې موږ ته فردر هم د انکشافاتو تمه ده یا توقع ده چې دغه کسان کېدي شي نورو کسانو نومونه هم وښایي. یو خو دغه خبر و. بل خبر که موږ تاسو له درکو نو هغه دی په بنو کې یو بل اهلکار د پولیس د آی بي سره تعلق ساتي هغه هم وجلی شوی دی. بل طرف ته که موږ 13 ورځ وګورو نو په لکي مروت کې هم یو د آرمي سابقه اهلکار چې کوم دی نو هغه وجلی شوی دی خو د هغې د وجلو سره دا یو خبره وه چې ذرایع دا وایي چې د هغه باقاعده شناختي کارت کتلی شوی دی او بیا وجلی شوی دی. نور خبرونه چې موږ تاسو سره شیر کوو نو هغه دا دي چې په شمالي وزیرستان کې په سپینوام سیمه کې چې کوم دی نو 13 ورځ و دهشتګرد چې کوم دی ریپورټډلی هغه د راوړېدل یعنې ظاهره خبره ده د افغانستان نه راوړېدل پاکستان ته نو هغې باندې ډزې شوي دي او هغه چې کوم دی نو وجل شوي دي. نو بل طرف ته بل خبر چې کوم دی نو هغه نن د لدې نه دی لده په جنوبي وزیرستان تحصیل دی او په دغه ځای کې په لده کې چې کوم دی نو په چیک پوسټ باندې وسلوالو شدت پسندو یا دهشتګردو حمله کړې ده ډزې پې کړې دي او د هغه ډزو په نتیجه کې 6 کسان چې کوم دی نو هغه د اهلکار دي د آرمي هغه وجل شوي دي او بیا 10 کسان چې کوم دی نو هغه زخمیان شوي دي. نو که دغه ټولو واقعیاتو ته موږ وګورو نو د دې نه موږ ته ظاهره خبره ده دا یو خبره میلاویږي چې په پښتونخوا کې یو طرف ته ناامنۍ سیوا شوي دي نو بل طرف ته ادارې هم فعاله شوي دي هغې هم لګیا دي اپریشنز کوي او په هغې کې هغه انټلیجنس بیسډ اپریشن چې کوم دی آی بي اوس چې ورته وایي نو هغه هم په مخ روان دي او لګیا دي په هغې کې هم کارونه کیږي. خو بل طرف ته د ناامنۍ واقعیات چې کوم دي نو هغه هم سایډ بای سایډ روان دي او کوم چې موږ تاسو ته ریپورټ کوو. دغه شانتي که نور کوم خبرونه تاسو کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی لر او بر آفیشل په هغې باندې تاسو کتلی شئ هغه تاسو زموږ وزټ کولی شئ.